السلام علیکم ملګرو راشد د افغانستان د عالم فتوا واوري چاپ چې د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب توهین کړي بد ردی ویلي دي خزه په طلاق دي او د اسلام نه وتلی دي دغه د رزیل او د بړوه بچي راشد افغانستان د عالم د فتوا واوري چیرته یو سړی د یو عالم دین نه په مجلس کې پورته کېناست دا پورته کېناستل که د استهزاء په شکل باندې ولي وي په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده دا کتاب د مون کتاب د ما کتاب کتاب د مولا کتاب نه دا د دین کتاب د پاندی فتوا ده شامی د مون د احناف معتمد کتاب ده عربي عبارتي ممداسه ده کچی لو جلس احد من الناس اعلى من عالم او متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر باجماع الائمه عمر لوی خبر د قاری سي محترم او بل د مدرسو دښمنی مون افغانان یو مونږ د دې ملت د مدارسو سره ورانه د مدارسو سره دښمنی دا د نن ورځې نه ده خیر د ای مسلمانانو ورونو هغه څوک چې د مدارسو سپکې وایي کله وایي مدارسو کې لواطت کېږي کله وایي په مدارسو کې زناوي کېږي مازې یوه خبره سویني پلان کېږي کې ملا داسې کړي دي تاسې خپلو باندې هغه اچوئ یوه خبر درته کوم د الله په خاطر درته کوم د ابو جهل د ورځې نه تر اوسه پورې د مدارسو سره ورانه وله کله چې د طالبانو حکومت په کابل کې او په کابل کې یوه مدرسه وله چې هلته د دین خدمت پکې کېده د لویې دورې فکر کوم بله نه وه ځکه زه هلته ډېر کشر وم اوس په کابل کې تنا په کابل کې الحمدلله په سوونو مدارس دا خپله د اسلام یو لوی حقانیت ده سره له دې چې هلته د طالبانو نظام و مدارس نه ولي اوس په کابل کې داسې نه چې څوک بیا د ما د خبرې نه چې دا کېدلی دوی به یې پرېږدي قسم په الله باندې هر څوک به د ما خبره اوري زه چې خپله مدرسه مې ده قسم په الله ساتنه د مدرسې د وینو د سر په وینو باندې کړې ده قسم په الله باندې چې هره ورځ په مونږ باندې تېرېږي داسې حالت باندې تېرېږي لکه بعضې خلک وایي چې په کابل کې ملایانو مزې وکړي ټولو مزې نه دي کړي مونږ قسم په الله باندې هره ورځ دومره لویه قرباني کړې ده دا د الله دپاره وایو د دې په خاطر چې دلته مخالفین ډېر زیات ول خو سره له دې دومره ډېرو مخالفتونو سره له دې ډېر کال تقریبا 14 وارې په مونږ باندې چاپه غورځېدلې ده خو دا مو قربانۍ کړې ده چې مدرسه په تنا په مونږ نه په ټولو علماو سپي ورته ویل سوي دي هغه خبرې چې مخامخې راته ویلي دي چې تاسې دلته زنا کوئ لواطتونه کوئ نارواوې کوئ ټولې راته ویل سوي دي بیا موږ دومره قرباني کړې ده هغه څوک چې د مدارسو خلاف کوي یوه خبر دې په ښه غږونه واوري د خپل عصر یوه لویه معجزه ومنئ چې د طالبانو په وخت کې په کابل کې یوه د لویې دورې مدرسه وله لله الحمد جامع فاروقیه وله فکر کوم په کانټینټل هوټل سره دلته چېرته وه اوس په کابل کې په سوونو مدارس او د لویې دورې په لسګونو مدارس شته الحمدلله دغه اکثره علما قربانۍ کوي تکلیف تېروي که نه د چا ورته خوښ نه د پاسانه باندې نور به زیاتېږي د هغه چا زړونه دې وچوي چې هغه د مدارسو سره وران وي اول خو د راسي د الله دین ته دې تسلیم سي که نه زړونه مو وچوه مونږ دومره بچي زېږولي دي انشاءالله اوس ختمېږي نه الله دې شیخ صاحب ستاسې ساتنه وکړي الله تعالی مو د جبریل علیه السلام په وزرو پټ کا شیخ صاحب دا عبارت د شامي عبارت که تاسې یو وار راته ووایئ د اورېدونکو ته زه ژباړم ترجمه کوم چې دا خلک یې ټول واوري دا عبارت بیا راته ووایئ د شامي عبارت ولو جلس احد من الناس اعلى من العالم او المتعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر بالإجماع الأئمة علامه بیری وی بیا په اشباح والنظائر کې لیکي دا صفحه به مو وایم قاري سي محترمه ما سره دوه تنقیل حمیدي دي یو هغه پخوانی چاپ چې د مصر اول جلد 103 صفحه ده ها محترم لیدونکو د شیخ صاحب دا کوم عبارت چې ویلو د اول جلد 103 صفحه عبارت دی شامل کلی دي چې کچیرته یو څوک
په مجلس کې د عالم دین نه یا د متعلم نه هغه څوک چې هغه دین حاصلوي، دین زده کوي، د هغې نه په طریقې د استخفاف سره، یعنی په طریقې د توهین سره، په طریقې د سپکاوي سره پاس ترې کېناستو، د ده نه اوچت کېناستو، هدف یې دا و چې د ده استخفاف کوي، د ده توهین کوي، د ده سپکاوی کوي. طلقت امرأته، د ده ښځه په ده طلاقه شوه. سبحان الله. او که چېرته په وجه د استخفاف نه و، یعنی په وجه د سپکاوي نه و، بلکې ټوکې ورسره کولې په طریقې د مزاح و، نو دې سړي ته تعزیر ورکړل شي، یعنی سزا دې ورکړل شي، تعزیر دې ورکړل شي چې ولې دی داسې کار کوي. ځکه د عالم او د طالب علم سره باید په ټوکو کې هم داسې کار ونه شي. محترم اوریدونکو لیدونکو، ګورئ دا د دین خبرې، دا د ما او د شیخ صاحب د خېټې خبرې نه دي، د کتاب حواله ده، د موږ تاسې فقهاو لیکلي دي، هغه فقها چې په هغې د هغوی په باره کې د هېچ چا اختلاف نشته د امت د علماو، هغوی لیکلي دي چې که چېرته یو څوک د عالم دین نه د پاس کښېني په طریقې د استخفاف، د ښځه طلاق. شیخ صاحب محترم مهرباني وکړئ. نو دا قاری سے محترمه کتاب هم ګوره د مصر چاپ ده، چې پاکستان چاپ هم نه د دې ته ممفکري، ځکه چې بیا دوی وي چې دا پاکستان چاپ کړی ده، ځکه دین خو یو مجتمع دین ده. کله کله بعضې خلک وایي اسلام کې سیاست نشته ده، اصل کې د سیاست په معنا ځان پوهي، که د سیاست معنا څه شی ده. سیاست قانون ده، سیاست فارسی لغت ده، سیاست قانون. روح المانی لیکي سیاست د قانون. اسلام یو مشتمل دین ده، اسلام کې جهاد سته، اسلام کې اقتصاد سته، اسلام کې فیزیک سته، اسلام کې کیمیا سته. نو موږ په یو شي باندې بحث کوو، یو شی به چاته خوند نه ورکوي، نو ابه وایي چې ما ته خوند نه راکوي او دا زه نه منم، زه د اسلام دین پسې خبرې کوم. هېڅکله نسي کېدلی. مدارس الحمدلله د دین مرکزونه دي، او مدارس هغه ځایونه دي چې هلته د الله د دین خپرونه کېږي. هر څوک چې مدارسو پسې خبره کوي نو د هغه په ایمان کې هېڅ شک نشته ده. د مدارسو سره ورانه چې څوک کوي، ولې کفري دنیا خپلو کفریاتو ته نه متوجه کېږي. نن که سړی ځان سره فکر وکړي، کم د زنا لوی لوی مرکزونه چې دي هغه ولې نه یادوي خلک چې د موږ الحمدلله موږ دا د تحدا او د چیلنج په وجه وایو. ټولې غربي دنیا ته او شرقي دنیا ته تحدا کو ورادیسي پټې کامرې دي ولګوي، که د موږ په مدارسو کې الحمدلله په افغانستان او په پاکستان کې، په مصر او په هندوستان او په ټوله اسلامي دنیا کې که داسې پیښه وسوله، سمه د مونږ هم انسانان یو، یوه پیښه به داسې هم کېږي، کله کله ملا لنډی راولي په مونږ باندې را تحمیلوي، مونږ ته منسوب کوي. هېڅکله دا نشي کېدلی. مونږ د مناظرې په شکل ورته وړاندیز کوو، مونږ د تحدا ورنه کوو، غوښتنه د چیلنج د مناظرې ورنه کوو، چې دا مونږ ته ثابته کوي تاسې چې د مونږ په دیني مدرسو کې دی د زنا او د لواطت هغه سوی وي، د تاسې فاحشخانې سته ده، د تاسې زناخانې سته ده.